السلام علیکم. یو څو غټ تازه ترین خبرونه دي. یو خدا چې پرون حکومت یو ډېر غټه ډرامه وکړه، یو پروپاګاندا وکړه چې د قیدیانو په ګاډي باندې تحریک انصاف والا حمله وکړه او قیدیان یې وتښتول او بیا یې دا وکړه چې کسان مو څلور ګرفتار کړه پکې. نو حیرت خبره دا ده چې انتظامیه پولیس چرته وو چې څلورو کسانو حمله کول او 187 قیدیان یې آزادول او دا ټول دو. نو دا ډرامې اوس په دې دور کې نه چلیږي. ته صرف پروپاګاندا د حکومتي مشینری استعمال کې، میډیا استعمال کې، خو بل طرف ته په سوشل میډیا اوریجنل صورتحال راشي نو بیا د خندا جوړ شي. خو فسطائیت روان دی، یو ظلم روان دی، آئین قانون نشته. ځکه قاضي صاحب چې کم تباہي کړې ده په هغې کې د پولیس او د طاقتورو ادارو دومره رول سیوا شوی دی چې جمهوریت او انساني حقوق او آئین قانون اسم ختم شوی دی. نو دغه یو ډرامې وکړه او ډرامه دا و چې بیا مو څلور کسم گرفتار کړو، 187 مو. دا هغه کسان دي چې کم ته په ډي چوک کې سزا ملاو شوي او پرون د دې ټولو ضمانت شو، خو پولیس نه رها کول او دوی اټک جیل ته پکار ده چې بوتل هلته نه به رها کېده. دوی چې راووتل نو دا ګاډي واپس راتاو کړی، اسلام آباد ټول پلازې سره خواته په حملې د سنجاني سره په د حملې ډرامه کړې ده. نو دغه ډرامې اوس نه چلیږي. دویم خبر دا و چې د بشرا بیبي ضمانت شو او ډیر خلک دا وایي چې بشرا بیبي ضمانت شو نو هغه دلته پیښور ته ولې رااله. د هغې دوه وجوهات دي. یو خو پیښور کې هغې په شوکت خان هم کې خپل چیک اپ وکړو. دویمه دا وه چې پنجاب حکومت دا پلانینګ کړی و، دوی ته اطلاع ملاو شوې وه چې دا به هلته کې په کور کې نظربندۍ، نو بیا به د ایم پی او په تحت نظربنده کړي. نو په دغې وجه باندې هغوی د بنیګاله لاهور زمان پارک په ځای فی الحال راله دلته کې پیښور ته. بل خبر دا دی چې د عمران خان د دواړو خویندو حلیمه خان او عظمه هغوی ضمانت وشو. بیګناه قید وي خو صرف په دې بندې کړی وي چې دا 26ویں ترمیم کیږي نو چې په دې دوران عمران خان سره دوی چرې ملاقات ونشي او دوی ته څه پیغام صحیح قوم ته ورنه کړي چې یاره څنګه به احتجاج او هړتال کوي. بل پکې دا دوی اوس دا تاثر ورکوي چې بشرا بیبي ضمانت د ډیل په ذریعه وشو. دا هغه چمچې د اسټیبلیشمنټ او د حکومت دي چې کم اوس نشي برداشت کولی. عدالتونو سره بل څه لاره نشته چې څومره جعلي کیسونه دي، پروسیکیوشن څه ثبوت نه پیش کوي او بیا عدالت دومره سترګې نشي بندولی. نو په دې وجه باندې ضمانتونه به کیږي، د عمران خان به موشي، څومره پورې به دوی ظلم کوي او څومره پورې عدالت به مخیره کې وشرمیږي چې بس دی نور مونږ نشو کولی. څنګه چې یاسمین راشد د 2 کالو راسې قید ده او سپریم کورټ په خپله فیصله کې لیکلي چې زنانه ښځې د ضمانت حقداري دي. خو هلته څه ډرامه کوي، هلته کې پولیس چالان نه پیش کوي، وایي موږ لا تفتیش نه دی پوره کړی. په 2 کالو کې دوی دا پروپاګاندا کوله چې د 9 مئی کې موږ سره ډیر زیات ثبوتونه دي او عدالت ته به پیش کوو، خو نن پورې یو ثبوت پیش نه کوو ځکه چې 9 مئی ډرامه ټولو ته پته ده چې چا کړې وه، د چا غفلت او کم پلانینګ و، هغه اوس د تاریخ حصه ده، وینای ضرورت نشته. بل پکې یو دا دی چې عمران خان د پریښودو دپاره انټرنیشنل پریشر ډیر سیوا شو. هغه ورځ 62 د ایوان نمایندګانو کسانو پاکستان کې د فراډ الیکشن د انساني او جمهوري قوتونو کمزور کېدو باره کې او انساني حقوق خلاف ورزۍ باره کې پریزیډنټ بایډن ته خط لیکلی دی چې تاسو د پاکستان حکومت سره په دې معاملات څه صورتحال دی او د عمران خان د رهایۍ مطالبه وکړه. نو دا مطالبې د هر طرف نه راځي. د اقوام متحده د 26ویں ترمیم باندې ډیر شدید تحفظات وکړو ځکه چې 26ویں ترمیم عدلیې ازادي ختمه کړه. نو په دغه وجه باندې ټولې دنیا په حکومت باندې پریشر دی، خو موږ په خپل ضد او انا کې ډیر ملک ته نقصان رسو. بیا پکې ډیر خلک وایي چې عمران خان خو د
امریکای مخالف وو نو اوس امریکای سینیټران او ایوان نمایندگان ولې دوی دپاره اواز چوتی عمران خان د امریکای د مداخلت اوسم مخالف دی او مخکې هم دی خو دغه ممبران چې دي په دوی باندې پریشر د اورسیز پاکستانیان دي کم چې په امریکا کې د 90 علاقه پورې دي او هغه ډېر اوس پاورفول دي او هغوی ته پته ده چې پاکستان کې کومه تباهي د اسټابلیشمنټ او د غیر جمهوري قوتونو د لاسه را روانه ده دا به معاشره بالکل نارت کوریا ته جوړ کړي نو هغوی خپل سینیټرانو باندې هلته پریشر اچي چې موږ به د لاله ووټ درکو چې تاسو پاکستان کې د انساني حقوق او جمهوریت د بحالۍ دپاره اواز چوت کوي په خپل حکومت باندې په امریکا کې پریشر واچوي په دې وجه دا کړي خو یو د تاریخ واقع وایم داس چل شوی چې کله مشرف د نواز شریف حکومت ختم کو دی جیل کې نو صدر کلینټن را غلی هندوستان ته په دوره او بیا یو ورځ دپاره پاکستان ته راغی نو هغه مشرف ته سټریکټلی وی چې دله بس غټه سزا نه ورکړي ځکه چې د نواز شریف او د کلینټن دوستانه مشهوره ده نو چې دله به سزا نه ورکړي او بیا داس چلو شو چې صدر رفیق د سعودي عرب باچا او د لبنان وزیر اعظم رفیق حریری په منځ کې شو او د مشرف سره د نواز شریف د جان بخښۍ او د لسو کالو د جلاوطنۍ معاهده وکړه نواز شریف دی لیکلی دي چې موږ به لس کاله وطن ته نه راځو او دا بګوړه شوي او دوی تلي بیا په سعودي عرب کې په سرور پیلس کې دوی وخت تیر کړ نو دا تاریخي سی دي ما چې کله ناکله به د زه شیر کوم دا سغټ واقعاتو امید لرم تاسو به ویډیو خوښه شوي کوم ویډیو خوښه شوه کمنټ وکړئ لایک وکړئ شیر وکړئ او سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته